او چې ته کله مسلمان شنو ته به د خپلو خواهشاتو د خپلو ارزوګانو چې ستا نفس غواړي د هغې تابعداري نه کوې ته به د الله تبارک وتعالی اطاعت کوې نو دلایل تاسو ته واضح الله تبارک وتعالی راولېږل د دومره واضحو دلایلو نه وروسته به تاسو کوم طرف ته رئ سنن ابن ماجه په لومړني باب کې دا روایت د ابوالدرداء په سند نقل کړی أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلينا ونحن نتذاكر خبرې اترې کولې فوایدو د اسلام کې ناشاري ډېره وه عاجزي ډېره وه کمزوري ډېره زیاته وه دی په جامه باندې هم ځان نشو پټولی دومره زیاته عاجزي کمزوري وه ځکه اکثر غریبانان مؤمنان ګرځېدلي دي او د پیغمبرانو ملګرتیا په عوایدو کې کړې ده نو خود ناچاري او نسبي خو یو ګران کار دی برداشت کول نو دی په خپل وروسته خو بیا الله تعالی چې جهادونه وکړو مال غنیمتونه راغلې بیا د ستمې نو حکومت او سلطنت ورته الله پاک ورکړ په اوایلو کې داسې ونه وي او دله ابوالدرداء رضي الله عنه وایي ناستو موږ دغه د فقر او د نستی د ناچارۍ خبرې کولې موږ د دې نه هېرېدو چې یاره دا د نستی دا ژوند خو ډېر زیات ګران دی د ناچارۍ د عاجزۍ ژوند ډېر زیات ګران دی نبی کریم علیه الصلاة والسلام راووته د کوره نو فقال الفقر تتخوفون تاسو د فقر نه یریږئ تاسو د عاجزۍ نه یریږئ د مال د نشوالي نه یریږئ د دنیا د تنګۍ نه تاسو یریږئ نبی کریم علیه الصلاة والسلام والله لتصبن علیکم الدنیا صبا حتی لا یزیغ قلب احدکم الا هی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وایي د اسلام دی او د الله تعالی د طرف نه امتحانات خامخا زما دې په الله باندې قسم دی دنیا به تاسو ته الله پاک دومره فراخه کړي الله تبارک وتعالی به راولي مال به الله پاک ډېر کړي جاګیرونه به الله تبارک وتعالی ډېر کړي دولت به الله تبارک وتعالی ډېر کړي حتی لا یزیغ قلب احدکم الا هی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا بار ډېر او ډېر شي دیو بندړ به کږیږي نه مراد دا ده چې یو بندار واخوار دی نو که مال هر څومره ډېر شو نو لا ډېرئ هغه نه مړېږي هغه به وږی به دغه شان چې روح لاړ شي او بس قبر ته به لاړ شي حدیث کې راځي حتی لا یملا فاه الا التراب د چا چې اروا خوار دی هغه لږ باندې نه مړېږي حدیث کې راځي چې یو لوی میدان لکه دا شګه میره د سرو ډک شي یو وادي او میدان دی به وایي دوره نور نو که چېرې دور على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء ما تاسو ته دومره یو صفاتي راوړل قرآن او حدیث شریعت ته دلایل دي معجزې دي او د دې د پاسه چې برابر دي مراد دا د شپې په شان درجه ردی کې سپټ نشته نو چې تاسو ورته تابعداري کوئ نه بنده قانع شو قناعت پکې راغی صبر پکې راغی هغه چې د الله د طرف نه صبر باغی باندې صبر وکړو د ژوند بدل ته دي ان شاء الله خیرت کې ویو دا خو الله تبارک وتعالى ډیرای کنه دا الله د طرف نه ورته برابر شي د دلایل څخه کمې نه نو فاین زللتم بس کچری تاسو خوای دی یعنی تاسو د خواهشاتو تابعداري وکړه او تاسو نه په تابعداري د اسلام کې سکمه ممه زیاته او شو من بعد ما پست دین نجات کوم چرال تاسو ته البینات دلیلون واضح قرآن مجید دے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان مبارک دی او دارنګ معجزې د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی
نو پرد قیامت چې حساب او کتاب کېږي نو فعلمو پوه شئ تاسو اے مؤمنانو ان الله بشک الله پاک چې د عزیز غالب دی. غالب معنا تفسیر مصدری وای الله تعالی چې انسان ته سزا ورکړي انتقام د ګناه درنالي نو د الله تبارک وتعالى د انتقام نه بچ کېدی نشي. بس الله تبارک وتعالى په مخلوق کې کم تصرف کوي د خیر او د شر د ثواب د عذاب دغې نه بچ کګرانه د الله تعالی خو یو غالب ذات دی. ان الله بشک الله پاک چې دی عزیز دی غالب دی نو دغه د انتقام نه نشي بچ کېدی جزا سزا نه. حکیم الله تعالی خاوند حکمت دی. دا ورپسې الله تبارک وتعالى استحضار د آخرت کوي دغه چې قیامت دا رس خو خامخا دا خو به یو ځل کېږي خدا دا په یو ځل باندې راځي دنیا به ختم شي نو بیا به آخرت یو آخرت به بیا ختمېدل نشته وي. الله پاک دلته کې استحضار د آخرت کوي چې رد قیامت شي د الله تبارک وتعالى د شان سره چې خای نو د الله تبارک وتعالى نزول به بسپینو وریځو کې کېږي ملک د الله تبارک وتعالى براکوزیږي حساب او کتاب 50,000 سال رد 50,000 کال حساب او کتاب الله تبارک وتعالى اوږي انو بس کافران به دوزخ ته لاړ شي او مؤمنان به الله تبارک وتعالى جنت ته بوځي. دا استهزار د دې لپاره دی چې تاسو طاعت دا مخکینی حکم د تقویت د لپاره الله ذکر کوي. ور حساب او کتاب د لپاره رد تاسو د اسلام په احکامو کې کوتاهی مکوئ هغه کې سستی مکوئ چې کوم اوامر دي سر ته رسوي کوم منهیات انتظار ورنه ساتي. نو دلته کې الله تبارک وتعالى استهزار د رد قیامت کوي او الله تبارک وتعالى توړوان دي کې د حساب او کتاب الله تبارک وتعالى کوي. الله وی هل ينظرون انتظار نه کوي دا خلق خاص کر کافر مومن خورس چې دنو د سره ایمان دی الله تبارک وتعالى په فضل کوي خود کافرانو انتظار خو یا کله کله دنیا کې عذاب راشي لکه په بادو قومونو باندې راغلي دي او ګدانی نو د آخرت انتظار د حساب او کتاب الله تبارک وتعالى او کینو. هل ينظرون انتظار نکوي دا خلق الا مگر آیات یوم جراب شدیت الله تعالی فی ظلل فسورو کی من الغمام دوریض والملائکۃ فرشتي بومراشی. مراد بدی سر رد قیامت ته استهزار د رد قیامت الله تبارک وتعالى ذکر کوي. نو دا الله تعالی د شان سره چې خای څنګه آیات یهم الله فی ظلل من الغمام وریزو کې د الله تبارک وتعالى راتلو او ور سره والملائکۃ صفا صفا صف در صف د الله تبارک وتعالى ملک راشي. دې کې د الله تبارک وتعالى دنیا ته درا کوزیدو زمکه ته درا کوزیدو ذکر ظاهرا الله تبارک وتعالى قران کو د دې وجنه په دې کې د مفسرین او د ائمه په دې کې قول لري هغه د یو د مخلوق را کوزیدل او خطل دي یو د خالق را کوزیدل او خطل دي. نو د الله تبارک وتعالى چې قران کې او شی ذکر کی دا حق تا په دې باندې د مؤمنانو ایمان چې بالکل الله تعالی ذکر کړو نو دا خبره د دې کې شک او شبهه نشته. خودی دې کیفیت بسنګ نو انسان خو چې بکته را کوزيږي نو معلوم دی یو قدم پکته را کوزي په برخې نو یو قدم په پور نو الله تبارک وتعالى د پاره ګوره دا کیفیت نه معلوم دا حالت نه معلوم دی باره کې کوج او کریم کول چې د الله نزول بسنګ دا الله تعالی را کوزي دل بسنګ نو بدی کې بیا کوج کریم نه پکار د دې د وجه نه بدی کې اقوال دا چې دا کوج کریم نه مومنان الله تبارک وتعالى ساتلی دي مطلق بدغه کوم حکم یا حدیث وغیرہ د الله په باره کې یا قران مجید بعضی صفات د الله تبارک وتعالى ذکر کوي ایمان پدی باندې واجب او لازم دي. پدې کې د امام کلبی رضی الله عنه روایت دا چې الله تعالی را کوزیږي زمکه ترازی با یو حدیث د ابو هريره په سند د امام ترمذی نقل کړی دی ان الله تعالی لا ينزل الى العباد ليقضي بينهم حدیث وګد خلګه جمله دا ده الله تعالی به خلقو د حساب کتاب د پاره را کوزیږي چې د خلقو ترمنځ جزاء او سزا حساب او کتاب وشي. نو دلته کې عمر غله ده هلته کې عمر غله ده او دغه شانته بازو آیتونو کې راغله ده حدیثونو هم دغه شانته ثابت ده.
د امام کلبی رضی الله تعالی عنہ په دې کې قول دا دی هو من المقتول من الذي لا يفسر مکتوب پټ سیسته ویل شي دا الله تعالی زمکه تراتلو د ملک راتلو مخلوق دی د الله تبارک وتعالى راتلو چې خالق دی نو هغه وای دا هغه مکتوب او پټ سیس دی چې د دې تفسیر نشي کېدی د الله تعالی راتلو بسنګي نو بس چې د شان د رب سره خای د الله تبارک وتعالى د شان سره خای بس هغه شانتي وي داغی کیفیت او د حالت باره کې بنت تپوس کې نه جواب کې او چاته معلوم دی دیم نمبر قول د بعض ائمه د امام اوزاعی د احمد ابن حنبل او د اسحاق د عبد الله بن مبارک او د مالک ابن انس د ډیرو قول دا دی چې کوم حکم د الله تبارک وتعالى د طرف نه د الله په باره کې کوم صفت نقل شو چې هغه د مخلوق صفات ته خدا الله تعالی د پاره ذکر شنو د الله صفات خود مخلوق غوندي نه دي انو دا غي قول دا د ټولو امیر روحا کما جات بلا کې داسې صفت چې د الله تبارک وتعالى د پاره نقل شي نو تاسو هغه بس صرف تر دغه پور چې کوم الله ویل دي چې د الله تعالی راتل را کوزیدل په وریځو کې دا به بالکل کیږي تر دغه پورې بستا کی دا ایمان او یقین په دې باندې برابرۍ خو ګوره بلا کیفن د دې حالت او کیفیت باندې تپوس کې او د دې جواب ته او د دې څه تفسیر ته چې د الله تبارک وتعالى نزول بسنګي د الله تبارک وتعالى را کوزیدل بسنګي نو د دې په باره کې به مؤمن تپوس نه کوي دا کوچ کری دا بیا ګناه ده تر دغه پورې بستا ایمان چې د الله تبارک وتعالى راتلو پرد قیامت باندې د حساب کتاب د مخلوق د پاره دا حق دي په دې کې بالکل شک او شبهه نشته دا خو یو حق خبره ده دو سفیان ابن عیینہ رضی اللہ عنہ روایت ما وصف الله به نفسه الله تعالی چې کوم داسې صفت د خپل ځان د پاره الله تبارک وتعالى ذکر کی نو تفسیر قراءته د دې تفسیر بس صرف د دې قرات تبع قران وای او په دې باندې ایمان چې د الله تعالی نزول او راکوزیدل شته د دې حالت څنګه دی د دې کیفیت څنګه دی راکوزیدل څنګه دی د دې تفسیر نه سو کول شي او نه به ته تاسو کې بیا بنده په ګناه کې راځي ځکه صفات د الله تبارک وتعالى خود مخلوق په شان صفات نه دي کنه د الله تبارک وتعالى د شان سره چې خای هغه شان راکوزیدل دي دادو سفیان ابن عیینہ رضی اللہ عنہ چې کوم قول دا زمون د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمونږ استاد او د مذهب خاوند دا هم دغه شانته قول دی د امام بیضاوی رضی الله عنه قول په دا دی په داسې آیتونه چې هغه الله تعالی په باره کې داسې یو صفت راغی چې ظاهرا دغه کیفیت نه جوړیږي دای تفسیر او وضاحت نو کول شي نه به څوک تاسو کوي انو هغه په دې کې تعویل کوي تعویل مناسب دار چې د قران او د حدیث نه سره تضاد نه لري هغه وای دلته کې چې الله تبارک وتعالى ذکر کوي آیاتهم الله نو هغه وای دلته کې تقدیر د اضافت بکی آیات امر الله اعذابه مراد دراتلو د الله تبارک وتعالى هغه وای امر د الله تعالی براشي حکم د الله تبارک وتعالى براشي او په کافرو به عذاب د الله تبارک وتعالى راشي غي بیا بیا او ته قران او حدیث وای دوزخ ته به الله تبارک وتعالى ور داخل کی نو امام بیضاوی رحمت الله علیه په دا تعویل کوي دا عبارت په تقدیر د مضاف سره دلته کې ورته امر پټ پروت دی او د امر نه مراد حکم د الله تبارک وتعالى دی د حکم نه مراد د کافرو د پاره عذاب دی د مؤمن د پاره رحمت او بخنه دا حکم د الله تبارک وتعالى براشي قاضی ثناء الله رحمت الله علیه مفسر مظهری وای هدا امام بیضاوی رضی الله عنه دا قول ضعیف ګرځي او دلته کې اعتراض وکړي چیرې د الله تعالی را کوزیدل دی یا د ملک نرست الله پاک وای فی ظلال من الغمام دا په سورو د وریدو کې الله تبارک وتعالى نزول کوي چې څنګه شان د رب سره خای نو کچره موږ د امام بیضاوی رحمت الله علیه په قول باندې عمل وکړو چې وای مراد د دین عذاب د الله تبارک وتعالى دی کافرانو ته سزا ملاویږي مراد نه ده دی نو بیا د وریدو سره د دې تعلق څه پاتې چې دا په سوري د وریدو کې راځي نو امام بیضاوی رحمت الله علیه دغه جواب کوي
دا وریث چې کله راشي نو دا مظنه د رحمت ته د رحمت دا تمه پیدا شي چې الله تعالی به رحمت ووري الله تبارک وتعالی به باران ووري نو دا مظنه د رحمت ته په دې کې د انسان تمه د رحمت پیدا کیږي او الله دې نه کې چې دا مظنه د رحمت ته وري دراتل او د هغې نه جوړ شي عذاب د الله تبارک وتعالی نو په دې کې چې ته د خوشحالۍ پته مې الله مکه غم راغی ته د رحمت پته مې الله مکه عذاب د الله تبارک وتعالی دې نه جوړ شو دې کې د کافرو دپاره ډېر لوی ترهیب دی ډېر لوی تقریر دی دې کې تخویف او یرول د هغه دي د دې وجه نه امام بیضاوي رحمت الله علیه جواب کوي په وریځو ذکر چې دې سره وشو نو دا د دې دپاره مظنه د رحمت نه الټه به ترې نه راشي عذاب دې کې د کافرو دپاره ډېر لوی وعید دی امام بیضاوی قاضی ثناء الله رحمت الله علیه تفسیر مظهری مصنف اگر قول امام بیضاوی رحمت الله علیه ضعیف ګرځي ضعیف په دې باندې هغه ګرځي چې د الله تبارک وتعالى لپاره خدا صفت نقل لیکنه نو چې دا صفت د الله تبارک وتعالى لپاره نقل له پرد قیامت بکیږي دا بخامخا کیږي حدیثو کې بعضی صفات د الله پاک لپاره نقل لی ایمان په اسلام حکم دا خوشتا او بیا د دې په باره کې ورسره سبا د روایت هم د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام راغلی دي نو هغې سره بسکې ټیک ته چې تا خو دې دی کې ورته مضاف مقدر که چې مراد د دې نه حکم د الله امر د الله عذاب د الله دی خو بیا چې کوم حدیث د دې په تفسیر کې راغلی دی نو هغې سره بسکو نو بهرحال د قول ضعیف ګرځولی دی دا روایت چې دا د ابن عباس په سند باندې تفسیر مظهری نقل کړی دی دا مستدرک حاکم ابن ابي حاتم او ابن ابي دنیا درې واړو دا نقل کړی دی د ابن عباس رضی الله عنهما روایت دا د رد قیامت لپاره یجمع الله جميع الخلائق في صعيد واحد الجنه والانس والبهائم والسباع والطيور وجميع الخلق الله تعالی چې رد قیامت منعقد کیږي نو الله تبارک وتعالی به تمام مخلوق پر رد قیامت باندې په یو میدان کې جمع کوي پر رد قیامت باندې یو میدان وي او هغه به داسې جمع شي ټول انسانان مخکینی او رستنی او دا موجوده ټول جنات مخکینی او رستنی او موجوده دارنګ چې دا څومره سبا دي درندگان دي دا زناور دي روح دارنګ دا مرغان دي ځکه د دې لپاره به هم الله پاک یو زناور په بل زناور زیاتې کړی دا مطلب به ته الله پاک والی د لږ ساعت دپاره به ژوندي کي بیا به کونې ترابه ورته وویلی شي دی به خارې شي اخیرې کې میدان کې به ثقلین پاتې شي انسانان او جنت او دوزخ دا ټول څیزونه بیا د دې لپاره دی د دې لپاره بیا فنا نشته نو ټول مخلوق به الله تبارک وتعالی را جمع کي او په دغه ځای کې به الله تبارک وتعالی په یو میدان کې ودرې سورہ فرقان کې الله تبارک وتعالی ذکر کوي یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکه تنزیلا دا اسمان به اوچوي او د دې ملک د الله تبارک وتعالی برا کوزيږي التک ابن عباس رضی الله عنهما دا روایت نقل کوي د ابن عباس روایت مظهری الته عمره وړه دلته کی عمره وړه نو چې څنګه دا ټول مخلوق را جمع شو نو د دین وروسته یوم تشقق السماء الدنيا په دغه غرض باندې بړومنه دا نږدې اسمان دي ته سماء دنیا وای ځکه دا د دنیا نخکاری نور پورته دي نخکاری دا دنیا ته مخامخ دي انو دا به اوچوي دغه به دراړونه پیدا شي نو فتنزل اهلها دغه چې څومره ملک د الله تبارک وتعالى په دې نږدې اسمان کې دي نو دا بزمکه تراکوس شي نو چې دا بزمکه تراکوس شي وهم اکثر من جميل خلق الجن والانس والبهائم والسباع والطيور وجميع الخلق دړم باندې اسمان دا ملک چې راکوس شي دا دومره زیات چې دا څومره مخلوق په دې میدان کې راجمع شوی د میدان عرصات کې چې انسانان دي جنات دي مرغان دي او څومره ځناور وحشي او دا نور ځناور دا پالتو ساتون کې دا ټول مخلوق انسوجن دا ټول راجمع دي هغه د دې ډیر زیات سیوا دي نو چې دای راکوس شي نو د ځمکې دا مخلوق به خبره وکي افیکم ربنا چې دای څنګه راکوس شي دا ملک نو دای به نه تاسو کې استادو کې د منګ رب شتا نو قالوا لا غیب ورته وای نشته نو فیحیتون بهم نو چې دای څنګه راکوس شي تاسو کې د منګ رب شتا نشته انو د دې ټول مخلوق نه یو دایره واچي چاپیر هغه میدان کې به نه ودرېږي ځکه خو د دای نه سوچند د سیوا دي کنه
انو دایته نه دایره واچولا نو ثم تشقق السماء ثانیه فتنزل اهلها وهم اکثر من اهل السماء الدنيا وجميع خلق الارض. بیا به دویم اسمان دغه شانتی اوچوي دراړونه بشي چیر پاړ به بګراشي ملک د الله تعالی براکوسي چې ملک د الله تبارک وتعالى راکوسي خدا فرشتگان دومره زیات دي د رومنی اسمان ملک خود د ټول مخلوق نه سیوا وکنه او د دویم اسمان ملک د دې ټول مخلوق نه د رومنی اسمان ملک عمراله د نور مخلوق عمراله انس او جن او نور مخلوق دغه د دویم اسمان ملک د ټول مخلوق د زمکه او د رومنی اسمان نه سیوا دي دای به بیا ته پوسو کې فیکم ربنا د زمکه مخلوق انس او جن ای ورته وی قالوا لا نفیحتون حولهم دا دوی رومبنی اسمان د ملکونو بشات یو بل دایره واچي حدیث کې راځي دغه شان کې دریم اسمان د سلورم اسمان او د هر اسمان هغه ملک چې دی هغه دومره زیات دي چې رومبنی اسمانونو ملک سره د زمکه دی ټول مخلوق والی ملک د الله تبارک وتعالى ته سیوا دي نو دو اسمانونو ملک را کو شو دات نبی کو چاپیره شو نو دا غیر رستو د الله تبارک وتعالى نزول دي نو ثم ينزل ربنا تبارك وتعالى في ظلل من الغمام ومعه الكروبيون وهم اكثر من جميع اهل السماوات السبع والارضين او د الله تبارک وتعالى را کوزیدل بکیږي نزول چې څنګه درشان درف سره خای نو د الله تبارک وتعالى سره یو خاص ملک دغه تکروبین ملک ویل شي خدا کروبین ملک چې د الله تبارک وتعالى سره را کوزي کې دا دومره زیات دي چې د او اسمانونو ملک پزمکه کې ولاړ دي او ټول مخلوق سوجن او دا طيور او دا هوش او دا ټول زناور سبا درندگان بایم ولاړ دي د دې ټولو د زو اړو زمکو د او اړو اسمانونو نه دا غي تعداد زیات دي نو دا ملک د الله تبارک وتعالى برا کوشنو دا غي نه بچا پیر یو بل دایره به نه واچي او دارنګ د دای سره بد الله تبارک وتعالى د عرش حمل قران وای ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه عرش د الله تبارک وتعالى د سلور ملک بوګو پروت دی خو پرد قیامت باندې با جلال د الله تبارک وتعالى ډیر زیات دی دارنګ هول او hebat ډیر زیات دی په مخلوق باندې د دې د وجه نه عرش د الله تبارک وتعالى په پرد قیامت دا تو فرشتو بوګو باندې پروت دی نو دا فرشتگان د الله تبارک وتعالى دا چې کوم حاملین د عرش دی عرش د ای په وګوانی پروت دا ملک د الله تبارک وتعالى تو اړه چې حاملین د عرش دی هغه به برابر مکه تراکو شي لهم كعاب لهم قرون كعاب القنا دای براکو شي او دای ته الله پاک دومره خاص لوی وجودونه ورکړي دي د روایت کې راځي د یو ملک د الله تبارک وتعالى چې ته ملک چې دای په وګو باندې عرض د الله تبارک وتعالى پروت من اخمس قدم احدهم الى كعبه مسيره 500 عام ومن كعبه الى ركبته مسيره 500 عام ومن ركبته الى اريني مسيره 500 عام ومن اريني الى ترقوتي مسيره 500 عام ومن ترقوتي الى موضع القرد مسيره 500 عام دا عرش چې بوګو باندې بروته خود الله تعالی عرش ته وغټینګول خډیر ګران دي دا ملک د الله تبارک وتعالى تعالی پاک چې کوم موجودونه ورکړي نو دا دومره لوی دي دیو ملک چې دا ته ملک تی عرش د الله تبارک وتعالى د غیب وګو باندې پروت دی دی هر ملک دغه شانتی چللی چې کوم ځای باندې قدم پروت دی دغه ځای تر دی گیټای پوری دی 500 کالو مدل لکه د زمکه نه تر اسمانه دی 500 کالو مدل بیا د یو اسمان هم 500 کال مدل د یو اسمان نه تر بل اسمانه 500 کال مدل دغه شانتی بهرحال د هر یو ملک د زمکه د تلینه والی چې قدم پیخی تر دې گیټای پوری دی 500 کالو مدل گیټای دومره اوچته ده بیا د گیټای نه تر دې کوپی پوری بیا د 500 کالو مدل لکه استاد زمکه نه چې اسمان څومره پورته دی او بیا د دې کوپی نه تر دې مغانی پوری مغانه چې ورته وای دا بیا د 500 کالو مدل بیا د مغانی نه تر دې مرای پوری ترقوته پوری بیا د 500 کالو مدل بیا د دې مرای نه موزه او قرد ته ویلې چې زنانه دی وخت غواله چي
دا لاندې څه د وخت نو د دې معنی نه والي تر دې لاندې سي تر دې چې زنانور کې والای چې دا نرم غوندي څه د وخت دا بیا د 500 کالو مدل د دین تقریبا سوره جوړ شو دا پینځه دراله نو د دین خو ډیر شی جوړیږي صدونیم درته نه جوړیږي دایته الله تبارک وتعالى دومره لولي وجودونه ورکړي دي دای په بدی صاحب سره راغوشي او سوره رحمان کې الله تبارک وتعالى وې دا الله تعالی نزوله چې شان درف سره څنګه خای نو اعلان به الله پاک د طرف نه یو منادي وکي یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان د انسانانو جناتو د پاره درنه ده که حساب او کتاب جنت او دوزخ ورسه دی د پاره دی 1,24,000 پیغمبران دی تراغلی دي 104 کتابونه وخت به وخت باندې دی تراغلی دي نو دی ته اعلان شي اے ډلې د انسانانو او د جناتو تاسو کچري د دې غلبي د الله تبارک وتعالى نه وته شي او دا وتل چې ګمندنو الا بسلطان دا چې طاقت واړي قوت واړي نو چې دا دومره مخلوق ستانه تاو دي نو بیا وته نه وستاغه دي کوم نشي تخته دي کم طرف ته وته نه دي یو ملک ډیر دی دا خود اسمانونو مرکراره کروبین ور سره جدا رااله د اعلان موشي او بیا چې الله تبارک وتعالى څنګه واړي حساب او کتاب به خود کیږي نو تفسیر مدری قاضی ثناء الله رحمت الله علیه وای نزول د الله تبارک وتعالى بشک جشتا دیوانه خو ایمان دی داغي کیفیت دا غوړ نه معلوم داغي حالت چې دا بسنګي دغه په باره کې کوچ کری نه په کار نه د بوز په کار دی نه جواب خود شان د الله تبارک وتعالى سره چې څنګه غای دا متشابهات القرآن دي چې داغي علم الله تبارک وتعالى تسپارل شوی دی نو دا هغه متشابهات چې قرآن ذکر کړی دي بعد حدیثو کې راغلي دي نو الله تعالی وای هل ينظرون دا استهزار درد قیامت الله کوي هدا کوي ورس خراروانه چې دا بیا د توي بیا د توي د دین تابع ګوره اوسه د پیغمبر تابع ګوره اوسه د قرآن تابع ګوره اوسه خیال کو هر قدم باندې سوچ کو چې دا قدم خلم دوزخ ته می قدم دي که جنت ته قدم دي نو ځکه استهزار درد قیامت ور سره وشو ګوره دا روانه ده الله وای هل ينظرون انتظار نه کوي دا خلق ول اخیری حساب او کتاب دا خو په پرد د قیامت باندې کیږي هل ينظرون انتظار نه کوي دا خلق الا مگر ایات یوم چرا بشدیت الله تعالی نو دا الله تعالی راتلو را کوزیدل چې څنګه د شان د رب سره خای هغه شانتی وي کیفیت نه معلوم نور را کوزیدل د الله تبارک وتعالى تا دا ابو هريره حدیث په کتاب التهجد کې باب فضل قیام الليل امام بخاری دا ابو هريره په سند حدیث راوړی دی رضی الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل فيقول د شان د الله تبارک وتعالى سره چې څنګه خاين ينزل ربنا الى السماء الدنيا دا الله د شان سره چې څنګه خای کله چې شپه دوی سه لاړه د ما خام د نور پرې وتونه تر صبح خطو پوری دا ټول شپه ده انوبد د دې غنټې تی صاحب کا 2/3 تلره کا 1/3 شپه پات شپه دا الله د شان سره چې څنګه خاين الله تبارک وتعالى دیني دی اسمان ته نزول کی نو دا نزول دا دغه خبره ده چې څنګه شان د الله تبارک وتعالى سره خای کنه یعنی الله تبارک وتعالى خپل رحمت مونږ به دا ماناو الله تعالی خپل رحمت زمګي طرف ته متوجي کی نو بیا دو درې اوازونه کوي الله تبارک وتعالى په خپل اوازونه کوي من یستغفرنی فاغفر له دی وخت کې دعا مستجاب ده عبادت مستجاب او قبول له مانوي سوق بخنه غواړي په دې وخت کې درې مې صفات ده خلق د دې به پروا پروت سوق بخنه غواړي چې دا ورته بخنه حکم مغفرت ورته نصیب کوم من يسالني فاوتيه من يدعوني فاجيب له زمانه وې سوق سوال کوي د دنیا حلال سوال یاد اخرت چور لور کم سوق مانه دوا غواړي چې قبول کم نو دغه را کوزیدل د الله تبارک وتعالى هم دغه شانتی چې د شان د الله تعالی سره خای نور دغه کیفیت او حالت او صفت دی باره کې بنده ته پوس نشي کوله دا سره روایت ګډیر د الله تبارک وتعالى صفات دغه شانتی راغلي دي د الله د پاره ته د صفات نو الله وی هل ينظرون انتظار نکوي دا خلق زکه اخیری کې حساب او کتاب چې کم دین وایت نو انما توفون اجورکم یوم القیامه
صحیح حساب او کتاب به پرد قیامت الله پاک کوي دود بدود شي پانی به پانی شي هل ينظرون انتظار نکوي دا خلق الا مگر د دیو رضی آیات یوم چرا بشدیت الله تعالی چې حساب کتاب بکیږي رد قیامت تا چې څنګه شان در رب سره خای او دا وسنګ فی ظللن فسورو کې من الغمام د وریضنا فسور د وریضو کې با الله تبارک وتعالى را کوزيږي دا بداسي او دا وریض چې کوم دا د امام بغوی رحمت الله علیه روایت ته غمام وریض ته وای صحاب ورته ویل شي عینان ورته ویل شي نو دا وریض چې الله تبارک وتعالى ذکر کوي چې پای کې نزول د الله تبارک وتعالى او پای کې کېږي نو هغه وای دا صحاب غیر الصحاب دا به یو قسم له وریض وی خدا چې موږ تاسو د کوم وریض ښکاری ګوره دا وریض نه دي دا به نوري وریض دي سنن ابن ماجه او باب تړل باب فيما انکرت الجهميه دا جهميه او فرقه دا غیر الله تعالی د بعض صفاتونه چې د الله تبارک وتعالى په باره کې نقل کیږي لکه دا دلته چې کوم صفات ته غیر د دین منکر دي او چې کوم حق علماء دي او ائمه دین غیر د دې هغه تفسیر وضاحت کوي چې څنګه مونږ وکړو ستاب به یقین او ایمان چې او د الله صفات ذکر شوه دې معنی دا ما ایمان دي خو ګوره د کیفیت د حالت کوچ کرید بنگے دا معلومات بنگے غیر د بعض صفات و درب نه انکار کوي باب په تړیو بده کې سو روایت نقل کړی دي رومبنه روایت عن ابي رزين رضی الله عنه قال قلت يا رسول الله اين كان ربنا ابو رزين وای ما د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو کو پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تبارک وتعالى په کوم ځای کې قبل يخلق السماوات والارض صرف الله تبارک وتعالى شته خالق ته مخلوق سوق نشته زمکه نشته اسمان نشته نور څه نشته مخلوق لا نشته نو چې کله الله تبارک وتعالى لا مخلوق پیدا کړي نه دي نو الله هو ابتدا ورل نشته ایبه انتها ورل نشته الله تبارک وتعالى هو همیشه نه دی او همیشه وي نو الله تعالی کوم ځای کې چې لا مخلوق نو او الله تبارک وتعالى هو موجود بوي کم ځای کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وماء ثم خلق عرشه على الماء ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو رزینا الله تبارک وتعالى چې مخلوق بالکل نشته صرف ذات د الله تبارک وتعالى دی نو الله تبارک وتعالى هما وریض ته ویل شي دا په یو وریض کې وریض دا سوا لاندې تنه هم وریض وا د پاسه تنه هم وریض وا او د هغې د پاسه بیا اوبه وي وریض دا لاندې هم وریض دا د پاسه هم د هغې د پاسه بیا اوبه دي او بیا ثم خلق عرشه على الماء بیا دغه وریض خو وي اوبه وي او د هغې د پاسه بیا الله تبارک وتعالی لومبنی خپل عرش پیدا کړی د هغې اوبو د پاسه د عرش د الله تبارک وتعالی او د ملکو صفات ما تاسو ته نقل کړو دا عرش د الله تبارک وتعالی دی نو داسې معلومیږي دغه عامه او مغه وریض ده چې دا الله تبارک وتعالی پیدا کړی وه لاندې باندې د پاسه بې اوبه دي بیا الله پاک خپل عرش او تخت پیدا کړی نو کیدای شي دا دغه وریض ده ځکه مفسرین لیکي دا داسې وریض ده چې دا سحاب ابیض دا سپینه وریض بیرقی کو نرم مې خدا به تک سپینه وریض نو دا یو تک سپینه وریض دا به دغه شانتی بدی حساب باندې وي مجاهد رحمت الله علیه روایت دا لم یکن لاحد الا لبنی اسرائیل فی تیهم دغه د الله تعالی نزول چې په کوم وریضو کې کېږي چې دلته کې الله پاک غمام ذکر کو دا چاته الله تبارک وتعالى دا وریض نه خولي الله تبارک وتعالى چاته نه ورکړي خو بنی اسرائیل ته الله ورکړی و تاسو سوره بقره کې ویلو کنه وظللنا علیکم الغمام ونزلنا علیکم المن والسلوى کله چې د فرعون سره د قوم علاقه د یا په تیر شو شام طرف تروا دي الته کې تیه میدان دی هغه میدان تیه کې هغه الله تعالی حکم چې د 40 سال دلته کې تیر کړی دي چې لږ مخکې jihad کولو پای کې سستی وکړه
نو دای خود دلته نه دشمن تلی دی غوستو جامو کې تلی دی نو د الله تعالی په ډېر نعمتونو جامه خیر نه دنا جامه لیدنا شړو کې لوی د جامور سره لوی دا دای سره انتظامات د سوري د آبادای نشته الله پاک یو وریا درا لګره و چې څومره محاذاتو کې به څومره حدود کې بنی اسرائیل آبادو نو وریا د بدای باندې سور کړو دغه کې ونه نه هم نو دوبو انتظام ورته الله تبارک وتعالى موسی علیہ السلام باسوا سره الله د غټ نه پیدا کولی مجاهد رحمت الله علیه دا ورید الله تبارک وتعالى په دغه تیه میدان کې بنی اسرائیل ته چې دا برکت معجزه د موسی علیه السلام الله تعالی ورکړي دا بل شاده پاره دا ورید الله پاک نه علی ګلی دا نه ورله خول دا نو هل ينظرون انتظار نه کوي دا خلق الا مگر انتظار د دې کوي چې رد قیامت با اخیری را دي نو خبره بټو د رښتیا شي الا مگر آیات یوم چرا بشری خلق ته دا برد قیامت الله تعالی فی ظلل بصور کې من الغمام د ورید نه چکم د شان د الله تبارک وتعالى سره خای کیفیت صرف الله ته معلوم دی ګوریا ساتي او بدی بستا ایمان چې نزول د الله تعالی اشتارا کو دل د الله اشتا او الله سره والملائکه او ملائکی هم فرشتي د الله تبارک وتعالى هم راشي وجاء ربك والملك صفا صفا الله تعالی د پاره مجیت او راتشتا والملک صفا صفا او صف در صف ملک د الله تبارک وتعالى بهم راشي تفسیری منغو کو په حدیث کې او بس په غرض باندې فیصله دا او قضیه او پورا بکړې شي الامر کار دی حساب او د کتاب قضیه الامر معنا دا چې بیا د الله تعالی پیغمبرانو زود کړي او آسماني کتابونو زود کړي 1,24,000 پیغمبرانو خپل مهنت کړي او تر قیامت پورې دا خبره جاری او ساری ده دغه فیصله په پرد د قیامت شي نو پته ولګي کافران به دوزخ ته وشړل شي لاړ بشي او مؤمنانو ته الله تبارک وتعالى جنت ورکی الله دې مونږ تاسو ته عمره کی نو کار د حساب او د کتاب برابر شي مفسرین وای کافر دوزخ ته لاړ المؤمن جنت ته لاړ قضیه الامر معنا دا ده وقضیه او پورا بکړې شي الامر هغه حکم د حساب او د کتاب د الله تعالی ویل الله طرف د الله تعالی تا ترجعو ګرځول وشي پرد قیامت الامور ټول کارونه د خیر او د شر د ارس د کفر او د اسلام پته دا به پرد قیامت لګي مؤمن ته الله تبارک وتعالى رضا ور نصیب کی جنتونه کافر ته سزا او د الله تعالی قهر او غضب دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الله مردگانو بغي قبور د اهل قبور ټول قبرونه پروردگار درون ډکی تیاری د قبرونو پرناګانو سره بدلږي محمد یعقوب جی سیور وفات شوه د دوا ورته کوي محمد حنیف لالا خداوند کریم مغفور او مرحوم کې بخنه ورته کوي دا نور وادونه کیږي الله تبارک وتعالى د قد ټول قبرونه د نور ډکی مغفرت او بخنه دی الله تبارک وتعالى ټول توګي انوارات او رناګان دی ورته الله تبارک وتعالى تیری دي ته ندري کې ټولونه او رناګان دی الله تبارک وتعالى ورکی یا الله پاک د په دې ملګرو کې زمونږ د دې پکورونو کې په دې کلی کې لوی واړو زاړه یا پالاکه کې پټول مسلمانانو کې څوک بیماران دي یا الله صحت عافیت ورته ورکړي شفا کامل عاجله ورته ورکړي زمونږ عبدالرحمن ته هم پکې دوا وکړي اوس د موږ د مخ کې وی چیر را رساتای کې دې شي ټیسټونه شوي دی او بډا دوايي سمي خوړلې ده سنا څخه شوی دی ماشاء الله خدای دې مکمل کړي نو کې دې شي کو سراوسته یا بیراول یا الله پاک صحت کامله ورته ورکړي شفا کامل عاجله ورته ورکړي څومره بیماران دي خداوند کریم ټول ته صحت عافیت ورکړي لګي بیماری دي کډيري بیماری دي خداوند کریم زموږ د مرګورو نو د ټول مؤمنانو د پروردگار بیماری او چدګي د روح صحت سبب خداوند کریم ټول بیمارانو ته ورکړي
مشکلات پروردگار زمون د مرګور اول د نور مؤمنانو پروردگار سر ته ورسه حل کی خدای کریم د چا چې کوم جایز مقاصد نیمرتیاګانی د دواګانی تا نه وړي ځکه ته زمون معبودو مې مستعانو مې نو یا کنا عبد و یا کنا استعين خبره ده پروردگار مؤمنانو تخپل حاجات برابر کی حاجات ورته برابر کی بچا باندې قرضی مرضی دی الله پاک اسباب د خلاصي ورته خدای کریم ورکی د دنیا په لاکړو کاکړو پریشانو کې چې څو ګرځي د مسلو حل نشته ځکه په دې د معنی کې د مظلوم ملګری صرف الله تعالی دې څوک نشته یا الله پاک د غي د ظالمانو نه دفاع وکي غي تاثر خدای کریم صرف تی خدای کریم د غي ته نتی حفاظت وکي د چا چې د مسلو حل نشته خدای کریم مسلو حل راو بازي کله چا روزګارونو کارونه نشته د ګرانه بحران ډیر زیات ته الله پاک دا ختم کړي د ګرانه دا بحران ټیک ته دا شامل زمونږ د اعمال د همغه معاف کی دا غرض دی صاحب کتاب بیاسیم را روانه د چیر سکیږي خدای کریم دا ګرانه لري کې ارزاره احسانه پروردگار راولي جایز مقاصد برابر کی بیا اولاد ته پروردگار اولاد ورکی کله چانه اینا اولاد می نیک صالح پاینده ورلور کی زمګه د ټولو نردا شیخاتنم په ایمان کې صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین